چاته بغوروي دولت مونږ ته ایمان غوره دی دینونه ډېر دي خو دین مونږ ته د سبحان غوره دی مجنون ته به وي خفا چې د لیلا نه لیدا بلال خفو چې به چهره د مصطفی نه لیدا زما معززو علم دا په دوه قسمه دی علم په څو قسمه دی په دوه قسمه دی یو علم داسې دی چې هغې ته ویل کېږي فرض عین علم یو ته ویل کېږي فرض کفایي فرض عین علم دې ته ویل کېږي چې یو انسان بلوغ ته ورسېده او مسلمان ځان ته وایي نو کو نومي مسلمان دی که د دنیا په هر ګوټ کې دی د دغه علم زده کول په ده باندې فرض دي دی به 100,000 کاره به پرېږدي خو دا فرض عین علم به دې زده کوي یو قسم علم دا فرض عین علم دی دویم قسم علم داسې دی چې هغې ته ویل کېږي فرض کفایي علم فرض کفایي فرض کفایي هغه علم دی چې په مخ د ځمکه باندې الله تبارک وتعالی د فرض کفایي علم ته دومره مقام دومره مرتبه ورته ورکړې ده چې په مخ د ځمکه دا تمام عبادات را جمع کا دا تمام کائنات را جمع کا کم مقام او مرتبه چې خداوند متعال علمي فرض کفایي ته ورکړې ده دغومره مقام او مرتبه خدای پاک بیا بل کوم عبادت ته نه ده ورکړې ځکه حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي فرض علم فرض کفایي دې ته ویل کېږي کوم چې دا مدارسو کې طالبان علما د قرآن عظیم الشان په علومو او په اسرارو باندې ځان پوهه کی یعنی په اسانو الفاظو کې داسې چې د قرآن عظیم الشان په معنا باندې د قرآن عظیم الشان په مفاهیمو باندې د قرآن عظیم الشان په مطالعو باندې یو طالب العلم خپل کور پریخي خپل مور پلار پریخي خپل رونه خويندې پریخي خپل کور پریخي او د علم د زده کړې دپاره مدرسې ته تلي او د قرآن عظیم الشان علوم و معارف زده کوي دغه شان د حدیثو هغه علوم هغه دقیق اشارې چې حضور اکرم سید عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک کړي دي او د هغې زده کړې پسې دی خپل شپه ورځې سبا کوي دې ته علم فرض کفایي ویل کېږي ابو داود شریف کې مې بله ورځ یو حدیث په مدرسه کې ولوسته یو صحابي دی ابي الدرداء رضی الله تعالی عنہ دا مبارک چې کله حضور علیه السلام دنیا نه رحلت کړی دی مبارک علیه السلام په مخ د ځمکه باندې موجود نه دی او د مبارک ته یو مسله پیښه شوه یو حدیث ورته مخې ته راغی د چې وکتل چې دا حدیث خو په مدینه منوره کې هیڅ چاته هم نه دی یاد خو یو دومره شک و چې یاره دا کیدی چې د حضور علیه السلام قول او ویناوي ځکه لکه مثال کې طور پر زو سیدې ته یو کس راشي هغه مونږ ته یو خبر راکړي چې یاره پلانکي ځای کې داسې کار وشو خو هغه سره په دې خبره باندې څه دلیل ورسره پینی په خبره باندې پوهېږي که نه یعنې مثال کې طور پر په اسلام آباد کې یو مړی وشو یا یو غټه حادثه وشوله خو هغه سره په هیڅ دلیل نشته خو دا خبره یې وکړه تاله خو په ذهن کې شک واچو که نه ته خو دې خبرې طرف ته متوجه کړې که نه نو دغسې ابي الدرداء رضی الله تعالی عنہ مبارک ته یو وینا راورسېده یو قول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته راورسېده خو د سره په هغې باندې شواهد ورسره نه د مبارک د مدینې منورې نه شام طرف ته سفر کوي صرف د یو قول او د یو وینا دپاره د حدیث الفاظ دي شام ته چې کله رسیږي چا ورته وویل چې دا حدیث پلانکي په شام کې یو گورنر دی یو صحابي دی او هغه نه دا روایت را نقل شوی دی هغه ته به خامخا شواهد او هغه سره په دې باندې دلایل موجود چې د چا نه اورېدلي موږ او تاسو ته دا دین او اسلام چې را رسېدلی دی دا په دوه طریقو سره را رسېدلی دی په څو طریقو سره په دوو طریقو سره را رسېدلی دی یو قرآن په ذریعې سره موږ او تاسو ته خداوند متعال دا دین را رسولی دی په خبره باندې پوهېږئ حدیث او دویم موږ او تاسو ته دا دین او اسلام چې را رسېدلی دی دا راته په طریقې د تواتر سره را رسېدلی دی
تواتر پیژنې تواتر دې ته ویل کېږي لکه خدا نه یاد مې مثال کې طور پر زمونږ نه 10 کاله مخکې 15 کاله مخکې څه خلک تیر شوي دي هغوی لکه زمونږ دا مشران فرمایي یاره ویاره پلان کې زمونږ مشران به داسې یو کار کو دا ولې کې یاره زما مشر به دا کار کو ځکه زه دا کار کوم په خبره باندې پوهېږې نو موږ او تاسو ته دا دین د قرآن او د حدیث په ذریعې سره یو را رسېدلی دی او دویمه طریقه چې موږ او تاسو ته دین را رسېدلی دی نو دا په تواتر سره رسېدلی دی یعنې ما د هغه نه خبره واورده هغه د هغه نه واورده هغه د هغه بل نه واورده هغه د هغه نه انت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پر دا وینا او دا قول رسېږي نو دغه صحابي ته چا وویل چې دا وینا په فلانکي ځای کې داسې یو کس کړی ده خو اوس د مدینې منورې او د شام ترمنځه دا ورځو سفر موجود دی خدا مبارک دومره په دین باندې مین دی دومره په د زړه کې د دین او د قرآن او د حدیث دا درد موجود دی چې دی د مدینې منورې نه شام ته سفر کوي صرف د یو حدیث لپاره د یو حدیث لپاره دی دومره سفر کوي چې کله هلته شام ته رسیږي هلته هغه ته وایي ډایرک ورته خبره کوي چې کله ملاقات کوي ورسره وي تاله رالم صرف دا وینا راته وکړه خو دا یو خبره یاد ساته بعضې خلک چې ته لرې لاړ شي نو خامخا کور کې د نواړم تمه کې یار وي فلانکي ځای ته تللی د څه ناڅه به موږ له راوړي ځان سره خبره باندې پوه شوې نو هلته دا صحابي ورته فرمایي چې دلته ګوره زه تجارت لپاره نیم راغلی دلته زه کم ده لکه د شام نه به شي نه راتلل مدینې منورې ته مدینې نه به چې کم شي نه تلل هغه شام ته تلل هغه په ښه قیمت باندې خرڅېدل تاجرانو په خوا دغه شانتي کاروبار کو زمونږ حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک هم شام ته هجرت کړی دی لپاره د تجارت نو دی ورته اول دا قول ورته ږدي چې ګورې زه دلته د تجارت په نیت نیم راغلی صرف د دې یو قول الرسول دپاره راغلی چې دا وینا راته وکړه چې دا د حضور علیه الصلاة والسلام د خولې نه تا بسندین په مخامخ باندې اورېدلې ده او که دې نه ده اورېدلې دومره په دین باندې مین خلک نو زما معززو علم دا په دوه قسمه دی یو ته ویل کېږي علم فرض کفایي بل ته ویل کېږي علم فرض عین فرض کفایي هغه علم دی چې په مخ د ځمکه یو د شهید ګوره څومره لوی مرتبه ده خو ګوره د عالم مقام ته نه رسیږي په خبره باندې پوهېږې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود او سلام ویل څومره لویه مرتبه ده خو ګوره د عالم مقام ته نه رسیږي یو زاهد چې د ګناه نه ځان ساتي او ټوله شپه عبادت کوي ټوله شپه الله ته په سر په سجده باندې پروت په مسجد کې یا په کور کې او عالم هغه ځای کې اوده دی نو دا د ټوله شپه عبادت د عالم دی خوب ته نه رسیږي ځکه مونږ او تاسو ته که دا دین را رسېدلی دی نو دا راته صرف په 2 طریقو را رسېدلی دی نن سبا که مونږ ته علم د یو د علم له وجې نه بل د عالم د وجې نه دین نن سبا صرف علم او عالم ته پاتې دی نو علم فرض کفایي دا هغه علم دی چې حضور فرمایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین د الله رسول فرمایي وی الله تبارک وتعالی چې چاته اراده د خیر وکړي چې زه دې بنده له څه ورکوم خیر ولا ورکوم زمونږ استاسو په نس خو خیر څه شی دی مال دولت دی که نه خو الله فرمایي زه چې کله وغواړم چې دې بنده ته د زه خیر کثیر ورته ورکما نو زه دله څه وکړم بل دې حدیث کې تاسو کله وګورئ ورته نو دا خای زر خیر ادو زبرن خیرن راغلی د څه راغلی دي خیرن دا صيغه د اسم تفضیل ده په دې باندې علما او طلبا په دې باندې پوهیږي دا صيغه د اسم تفضیل ده یعنی څه معنا یو خلک وي دا لږ ښه دی خلک وي دا سیز ښه دی خو لږ ښه دی دومره خاص ښه نه دی او یو وي لکه دا دی خو دا ډیر زیات ښه دی نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې زه حضور مې فرمایي چې الله تبارک وتعالی اراده وکړي چې زه د یو بنده ته خیر ورکم خو کم خیر کثیر ورته وغواړم چې اراده د خیر کثیر وکړم چې دله د زه خیر کثیر ورکم نو یفقهه فی الدین دله زه په خپل دین او په اسلام کې دله زه ورکما پوهه ولا ورکما یعنی دنه زه عالم جوړ کما د قرآن عظیم الشان علوم او اسرار ورته وښیما دویم قسم علم هغه فرض عین دی څه شی دی فرض عین دی چې مسلمانی عاقل بالغ او په ښه بد باندې پوهیږي نو دغه علم زده کړه په مشر باندې په کشر باندې په عالم باندې په هر انسان باندې دا فرض عین ده چې دی به د دې څه کوي د دې زده کړه به کوي او دا دومره لازم ده دومره ضروري ده چې د تمامي دنیا خلق را جمع شي او تا ته وایي چې تا هغه ځای کې کښېنه او ستا دپاره صرف د سحر دا مونځ مونږ کوو څه کوو دا ستا په ځای باندې مونږ دا سحر مونځ کوو نو که دا تمام خلک د سحر مونځ دپاره د دغې کس په ځای باندې ودرېږي نو یاد ساتئ د دې یو کس غاړه نشي ازادولی ښه د یو کس غاړه نشي ازادولی هغې پورې چې دا کس په خپله نی را پاسېدلی او داسې نی کړی خدای ته خپله په مونځ باندې نی ولاړ د غاړه نه ازادېږي دا فرض عین دی دا به هر انسان به دا څه کوي دا به زده کوي
نو چې علم فرض عین شو، علم څه شو؟ فرض عین شو چې دا په هر انسان باندې فرض شو. اوس په هر انسان باندې دام فرض دی چې د دین څومره فرایض دي، د دینه څومره فرایض دي، دا ټول پیجندل په د باندې لازم دی او فرض دی ور باندې. که دې دا اونه پیجندي دې باندې ځان پوهه نه کړي، خداوند متعال بدله په آخرت کې عذاب ورکوي. او که انکار یې ترنه وکړه نو د کفر خطره د کافر کېږي ور باندې. خبره باندې پوهېږي که نه؟ نو دا فرض عین علم څه شو؟ فرض عین شو. اوس پته وي چې دا فرض عین علم وایي څه ته؟ فرض عین علم دې ته ویل کېږي په اسانو الفاظو کې چې خداوند متعال الہ العالمین تا ته د کومې خبرې امر کړی دی چې ای زما بنده دا کار کوه او د دې کار نه ځان ساته، دې ته څه ویل کېږي؟ فرض عین. بس د خدای خبره بس کې منې به دې ته فرض عین ویل کېږي. دا په هر انسان باندې لازم دی. اوس که یو انسان د دې نه انکار کوي نو په دې باندې دې څه کېږي؟ دې په دې باندې کافر کېږي. خبره باندې پوه شوې؟ نو د خداوند متعال اوامر او نواهی منلو ته څه ویل کېږي؟ علم فرض عین ورته ویل کېږي. نو دقه شان اوس که تا تمام فرایض دې وپېژندل او په دې باندې د عمل وکړه نو ته د کامل ایمان خاوند وګرځېدې. په خبره باندې پوه شوې که نه؟ دلته ستاسو ذهن یو بل طرف ته بوزمه، یو نکته درته ښایم ډېره عظیم او ډېره معززه نکته ده. هغه دا ده موږ تاسو عبادت کوو که نه کوو؟ ټول ووایه که نه؟ څوک یې کوي؟ ټول عبادت کوو که نه؟ عبادت څه شی دی؟ عبادت فرض دی. فرض څه شی دی؟ فرض دی. خو زمونږ او ستاسو په ذهن کې بس دا ذهن جوړ دی چې بس عبادت دې ته ویل کېږي چې بس اودس وکړه او راشه الله تبارک وتعالی ته په مونځ باندې ودرېږه، بس روژه راله، د روژې میاشت راله، هر مؤمن مسلمان څه کوي؟ بس ځان تیاری او روژې نیسي. بس زمونږ او ستاسو په ذهن کې بس دغه یو عقیده جوړه ده، یو سوچ او فکر هم جوړ دی، نور صحیح خبره ده. خو دلته یوه نکته دا ده زما معززو چې بعضې فرایض داسې دي، بعضې فرایض داسې دي چې د ځینو تعلق د دین او اسلام دا اویا شعبې لري. څو شعبې لري؟ اویا شعبې لري، یا اویا لري یا اوه اویا لري. په خبره باندې پوهېږې که نه؟ اوس که یو انسان وایي چې راشه مړه و اویا یا اویا شعبې دي بس روزانه به ترنه څلور کوم بس خبره خلاصه. نه، داسې نه ده. داسې شعبې دي چې د ځینو شعبو تعلق د زړه سره دی. د څه سره دی؟ د زړه سره دی. د ځینو شعبو تعلق دا د ژبې سره دی. د ځینو شعبو تعلق چې فرض دي، فرض عین دي په انسان باندې. موږ تاسو ته خو صرف د بدن د ظاهري عبادت ښکاري، مونځ راته ښکاري، خو بعضې فرایض داسې دي چې هغه ستا په ذهن باندې فرض دي، بعضې فرایض داسې دي چې هغه ستا په عقل باندې فرض دي، بعضې فرایض داسې دي چې ستا په هغه دماغ او ستا په عقل او ستا په خولې باندې فرض دي، بعضې فرایض داسې دي چې هغه د زړه سره تعلق ساتي، بعضې فرایض داسې دي چې د هغې تعلق د نورو خلکو سره دی خو فرض په تا باندې دي. فرض په تا باندې دی، حق په د بلی خو په تا باندې فرض دی که فرض نه دی. که دې ورکه ثواب، که دې ورنکه عذاب کې انکار دی که کافر کېږي پې، او که دې ورنکه او درته ونه بخه نو په آخرت کې به درنه تمام عبادت په درنه په د 1 روپۍ باندې ماینس کېږي. ځکه حدیث شریف کې ما کتلی دی چې 1 روپۍ پردی دې وخوړه نو 900 قبول کړی شوي منځونه به درنه کټ کېږي پکې. 900 منځونه د چا قبول کړی شوي دی؟ چا قبول څوک داسې ویلی چې زما دي 900 منځونه زما قبول کړی شوي؟ څوک هم دا دعوه نشي کولی. په خبره باندې پوهېږې که نه؟ نو خبره مې درته دا کوله چې اوس دا پردی روپۍ دا خو د هغه ده، خو حق یې په تا باندې دی، حق یې په تا باندې ده، به هغه ته حواله کوې. اوس که ته ډېر عبادت کوې خو چې پردی پیسې دې لاندې کړي دي، پردی ځمکه دې لاندې کړې ده، هر څه چې راځي خو چې پردي دي نو ګوره نه دې مونځ قبلېږي، نه دې اودس قبلېږي، یو شی دې هم نه قبلېږي. په خبره باندې پوه شوې که نه؟ نو خبره مې درته دې پورې کوله 10 اولني فرایض داسې دي چې د هغې تعلق د زړه سره دی. د څه سره دی؟ د زړه سره دی. زړه باندې به ته هغه څیز لازم کې، هغې نه بعد به چې کم دی بیا که ته مونځ کې اودس کې روژه کې نو خدای پاک به دله قبلوي. په خبره باندې پوه شوې که نه؟ نو عرض مې درته دا کو زما معززو چې الله تبارک وتعالی نو ته به اوس وایې چې لکه مثال کې طور پر د ټولو نه اول عقیده ده. څه شی دی؟ عقیده ده، سوچ دی، فکر دی. ته به عقیده، سوچ او فکر به د دین او د قرآن او د اسلام به برابرې. په خبره باندې پوهېږي؟ 5 اصول د دین دی. څو اصول د دین دي؟ 5. اول نمبر پکې عقیده ده، اول نمبر پکې سوچ دی چې حضور علیه السلام تا ته څنګه سوچ درکړی دی، صحابو ته څنګه سوچ ورکړی دی، څنګه عقیده ورته ښودلې ده، ته به هم هغه شان سوچ او عقیده بس. دلته به تو سوال کې
چې عقیده چاته وایي سوچ چاته وایي عقیده او سوچ دې ته ویل کېږي لکه خارج کې برته یو مثال درکما زمونږ استاد دا ذهن جوړ دی چې زه بس په یو اعلی ځای کې یو دفتر کولو کوم چې هغه ځای کې هغه ځای ډیولپ وي هغه ځای ډېر زیات مخکې وي نو زمونږ استاد دا عقیده جوړه ده چې دلته به زه ډېرې پیسې ګټم دا عقیده جوړه ده که نه او که نه دا دفتر زه په داسې ځای کې جوړ کړم داسې ځای کې دا شورم یا سیس جوړ کړم چې هغه آوټ وي د هغه مارکیټ نه هر یو به تاله راځي به درته وي چې ښه کار دې شروع کړی دی خو دا چې ګوره دې کې ته ګټه نه شي کولی ځکه دا ستا دا ځای دا بې ځای نو د خلکو عقیده دغه شان جوړه دا خو مې ورته خارجي یو مثال درکړه اوس راشه دین طرف ته حضور علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته عقیده ښودلې ده په خبره باندې پوهېږي عقیده څه ته ویل کېږي عقیدې ته ویل کېږي چې ته به د الله تبارک وتعالی باره کې به ته څنګه سوچ ساتې نن سبا ګوره دا مرض ډېر زیات عام شوی دی ډېر زیات عام شوی دی تا ته به دا یهود او نصارا په دې دغه باندې وي ښکاره مړه بس څه کې مونځ هم کوه او دس هم کوه خو مړه خدای کم دی خدای خو نه ښکاري نه فرشتې ښکاري نه ما په خپلو سترګو کتلي بیا به زه ریکارډینګونه درته وښیم په خبره باندې پوهېږې که نه بس دا سوچ په دله جوړوي نو چې عقیده دې زرم عقیده دې خرابه شوه نو که ټول منم عبادت کې ځکه حدیث شریف کې راځي چې یو کس په شپېته کاله عبادت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وایي چې وایه څه دې کړي دی به ورته چې ما خو شپېته کاله عبادت کړی دی خدای به ورته وایي شپېته کاله یو مونځ دې ما نه دی قبول کړی په خبره باندې پوهېږي نو عقیده میټر کوي ښه عقیده ډېره زیاته ضروري ده اول به د عقیده سمه وي نو که بیا که ته عبادت لږ کې که ډېر کې خدا پاک به دله قبلوي په خبره باندې پوه شوې که نه نو عقیده ډېره زیاته ضروري ده د الله تبارک وتعالی باره کې به ته څنګه عقیده ساتې د نبي علیه الصلاة والسلام د انبیاو باره کې به ته څنګه عقیده ساتې د فرشتو باره کې به ته څنګه عقیده ساتې لکه تاسو مخکني انبیا کرام امتونو واقعات هم نه دي اورېدلې چې هغوی په اوله سپاره کې هم د دې ذکر راغلی دی چې هغه خلک را جمع شو او نبی هغه وخت پیغمبر ته فرمایي چې مونږ هر څه منو دا مې درته ویلي هم دي هر څه منو ستا منو ستا الله هم منو کتابونه دې منو زبور منو هر یو شیز منو چې ته څه وی خو یو شیز نه منو وي څه نه منې وي دا جبریل علیه الصلاة والسلام نه دی وي دې نه منو بس ده سره هم نه لګي نور هر څه منو ته چې راته څه وی که راته وی چې جهاد وکړې جهاد کوم که هر څه راته وی مونږ یې کوو هغه امتیان ورته وی خو صرف څه کوو جبريل عليه الصلاة والسلام نمن قرآن عظیم شان کې الله تبارک وتعالى آیات نازل ک قل من كان عدوا لجبريل سوک چې زما د عظیم فرشته چې جبريل دی او د مخالف دی دوی که هر څه مني خو صرف زما جبريل نه مني د په تحقیق سره دغه خلک ګوره کافران دي مسلمانان نه دي ځان ته دي مسلمان نه وي نو که ته زه هر څه منم خو یو سیز بس دې باره کې مې لږ شک ته دا نه زه انکار کوم دا زه نه منم نو یاد ساته نه د لمونځ فایده درکوي نه د عبادت فایده درکوي نو عقیده به ډېره زیاته ستا ضروري وي په خبره باندې پوه شوې که نه نو په عقایدو کې د ټولو نه اوله عقیده دا د الله تبارک وتعالی باره کې ده ځینې خلک لکه مثال کې طور پر یو عالم تېر شوی دی هغه خپلو شاګردانو ته درس کو ټیک بر شوی دی خپلو شاګردانو ته درس کو نو هغې کې دا د ایمان متعلق خبرې رالې نو هغه وایي یاره وي خدای پاک توبه نعوذ بالله داسې ناست دی لکه څنګه چې زه په دې کرسۍ باندې ناست یم په خبره باندې پوه شوې که نه نو دې ته ویل کېږي د تجسیم عقیده څه ورته ویل کېږي تجسیم عقیده یعنی الله تبارک وتعالی ته تا څوک له جسم دې ورته ثابت کړه څه دې ورته ثابت کړله جسم دې ورته ثابت کړه دې ته مجسمه ویل کېږي او قرآن عظیم الشان کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما د ذات باره کې سوچ مه کوه چې زه به څنګه یم او زما به خپې څنګه یو زما به لاسونه څنګه نه زما د صفاتو باره کې سوچ وکړه ما دا کائنات څنګه پیدا کړي دي ما دا ځمکه څنګه پیدا کړې ده زما د کائناتو باره کې سوچ وکړه دغه شان د پیغمبر باره کې به ته څنګه عقیده ساتې ته به څنګه سوچ ساتې داسې نه چې داسې لکه بعضې خلک معمولیان کتلي دي مفتي منیر شاکر به تاسو ټول ډېر خلک به درکې پېژني هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم زه ذاتي طور باندې نه منم په خبره باندې پوهېږې که نه وایي نه مې د تره زوی دی نه مې د کاکا زوی دی وایي چې خدای راته نه ویلې زه نه منم په خبره باندې پوهېږو نه دا د بېدبۍ عقیده ده په خبره باندې پوهېږي دومره به عقیده کې نه مرده وردن نه کېږي چې خدای پاک له چې بنده له یو پیغمبر له دومره درجه ورکړي دومره مقام ورته ورکړي چې د خدای نه لوی کړي دا هم کفر دی نو ته که بیا ډېر هم عبادت کې او ځان ته په خولي مسلمان وی یو چیز هم دله فایده نه درکوي په خبره باندې پوهېږې که نه دغه شان چې کوم دی خداوند متعال مونږ او تاسو چې الله تبارک وتعالی پیدا کړي یو په دې معاشره کې د هر چا یو خپل لیمټ او یو خپل حد پیدا کړ د پلار خپل حق دی که حق نه دی د بچی خپل حق شته که نشته دی دې ځای کې چې اوس ته بره ناستې ته لاندې ناستې او زوی دې بره کینی نو تاله به غوسه درځي که به نه درځي درځي به درله که نه وګوره زما زوی دی او بره ناستې معمولي شانتې خبره ده نو دغه کې ستا سوچ ځي دې ته او خدای او رسول ته دې بیا سوچ نه ځي په خبره باندې پوهېږې که نه نو دغه شان د خدای او د رسول خپل یو مرتبه ده خپل یو مقام دی د هغې نه به زیاتېږي نه خدای پاک خپله مرتبه ده بس هغه به حق شان مني د پیغمبر خپله مرتبه ده هغه به مقه شان مني په خبره باندې پوهېږې نو دا ایمانیات دي ښه دا څه شی دی
دا ایمانیات دي او کافر او یهود او نصارا خوارج او دغه شان چې کوم دي شیعاګان قادیانان ټول هم په دې عقیده باندې کار کوي چې عقیده د مردار کی بس بیا کت کوه کنه عبادت کوه کنه بیا د عبادت هیڅ فایده نه درکوي وما علی الا